مونږ وګرځېدو نو زمونږ د ګرځېدو مطلب مونږ ته احساس و چې دا ډېر مطلب فایدهمن و خلکو کې مطلب چې هغه لکه اتحاد اتفاق یووالی پارټي مضبوطېدل او بیا چې کوم دی نو د ګرانۍ خلاف هغه احتجاج دا مطلب په داسې وخت کې دی چې دا د لوکل باډیز الیکشن اعلان هم وشو ممکن ده چې په پاکستان کې هېڅ پته نه لګي که سم الیکشن پکې راشي د هغې هم ډېره پته لګي نه نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو زمونږ دا ګرځېدل جاري دی او دا زمونږ احتجاج چې کوم دی دا په مختلف شکل کې روان دی لکه زمونږ په پیښور کې هنګر سټرایک مونږ وکړو او دغه رنګ چې کوم دی نو مونږ په ډسټرکټ په سطح باندې او د تحصیل په سطح باندې باقاعده چې کوم دی نو ټولې صوبې په سطح په هیډ کوارټرو کې مونږ احتجاج ریکارډ کو او زمونږ دا سلسله لا روانه ده او جاري ده پاتې شوه د مطلب چې د ملک په حالاتو باندې د مهنګۍ خبره چې کومه ده اول به زه هغه واخلم ځکه چې دا زمونږ خو زه د ملکنډ په حواله یو خبره کوم ځکه چې بیا کیدای شي ستاسو سوال کې دا خبره را نه شي چې ملکنډ ته کوم مشکل پیښ دی او خامخا مطلب چې زمونږ لکه د ټول ناول د ټول ډیویژن د ملکنډ ډیویژن مطلب چې د ټکس د لګېدو امکانات دي هغې له ټول تیاری کړی دی او ممکن ده چې 15-20 ورځو کې تاسو باندې چې کوم دی نو دا ټکس ولګي ډېر افسوس دی چې وزیر اعلی د دې ملکنډ ډیویژن سره تعلق لري او د دې نه بغیر چې نور وزیر اعلیګان تیر شوي ستاسو د جذباتو احساساتو قدر یې کړی دی او ستاسو ته چې کوم مشکلاتو د هغې د مد نظر چې کوم دی نو هغې خپل مطلب هغه ټکس نه دی لګولی خو دا داسې حکومت دی چې دوی سره څومره ستا نږدېکت وي نو دومره در باندې مطلب چې مطلب لکه خپل ظلم کوي نو دی ستاسو د ملکنډ سره تعلق لري او په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو دی د ټکس اراده لري بل زمونږ چې کوم دی انکروچمنټ په حواله باندې زمونږ لکه د مدین بحرین کالام دوی داسې عجیبه غوندې خبره کوي مخکې هم تللی وم نن هم هغې طرف ته دعاګانو له لاړو چې دی انکروچمنټ ورته وایي نو هغه هم دومره بازار دی لکه دې خوا چې کوم دی نو اوبه دي او دې خوا چې کوم دی نو غر دی مطلب چې لکه د انکروچمنټ مطلب دا چې دی دا درې واړه ځایونه ختمول غواړي نو دا خلک به چېرته ځي لکه د شګو اختیار دی سره نشته مطلب د ځنګل اختیار دی سره نشته ځمکه تې په لیز والي او د لیز پته نه لګي چې مطلب په کومه طریقه دی خو یو خبر وشي مطلب سیکشن 4 ولګي قبضې کېږي دلته یو داسې بازار ګرم دی چې د ملکنډ د خلکو فل اختیار ختم دی په اوبو باندې د اختیار نشته په دې اوس پې د پاسه جي مې ووایي جي نو د دې د پاسه پې چې کوم دی نو ټکس لګول دا خو ملکنډ ډیویژن خو د یو خاص معاهدې تحت چې کوم دی حکومت پاکستان سره شامل شوی دی او خاص کر بیا چې په سوات کې ناست د دې معاهده خو مطلب چې ډېر ښکاره وه نو دا څنګه عجیبه خبره چې دوی ورسره دا منلې وه چې موږ به ټکس نه لګو ګوره ریډیمیډ ملکنډ ډیویژن خو ریډیمیډ حکومت پاکستان ته میلاو دی د سړکونه د سکولونه د بازارونه د مطلب ځنګلې د هر څه نو د دې فیسیلیټیز په جواب کې مطلب دوی له څه ورکړي دي لکه د دې کوم یو ټوریزم دی هغه ټوریزم ته دوی توجه کړې د 100 زره تباه کړو دهشتګردۍ دوی وواله مطلب سیلابونه دوی وواله کم مشکل په دوی باندې مطلب چې تیر نه شو په کار خو دی چې د ملکنډ ډیویژن خلکو ته دوی فیسیلیټیز ورکړي او دوی ته چې کوم دی مطلب یو قسم ته لکه رعایت وله ورکړي نو په ځای د دې چې رعایت ورکړي او فیسیلیټیز ورکړي دوی پرې نور ټکس لګوي نو که دوی د دې معاهدو خلاف ورزي کوي او دا معاهدې دوی نه مني نو عوام خو بیا په دې کې آزاد دي دې معاهدې د پاکستان سره دی تړلی دی چې په دې معاهده باندې مطلب چې تاسو یو خبره کړې ده تاسو د دوی حصه او تاسو چې کوم دی نو مطلب هغه دوی دا مني چې ټکس په نه لګو چې دی د خپلې معاهدې نه منحرف شو نو عوام په خپله معاهده کې بیا مطلب چې هغه خو آزاد شو نو دا به یو نوی مشکل جوړوي په کار نه ده چې دوی دا ټکس ولګوي او خاص کر زه به خو ټول پاکستان ته دا خبره کوم او دا موجوده چې ستاسو د ملکنډ وزیر اعلی دی چې دی لګوي نو د ده خو بیا مطلب چې د دې جواز نه جوړېږي چې دی د ملکنډ کې خپه کېږي چې دا خلک چې کوم دی نو مطلب دې سره خراب کړي نو دا یو غرضي خبره وه چې مې زه تاسو ته ستاسو مخکې کېدم بیا چې کوم دی د سوال په حواله باندې هغه سوال که تازه کو ځکه چې خبره پکې ډېر راله یو خو د افغانستان خبره ده د افغانستان په حواله باندې خو دومره خبره کافي ده چې هلته پر قیمت امن پکار دی څه چې وشو دا د چا نه پټ نه دي
او په څو کرته وشو، یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، دا کله یو راځه او کله بل راځه. په دې کې بین الاقوامي لوبه ده هغه روانه ده، د خپلو مفاداتو لپاره هغوی یو خبره کوي، خو په افغانستان کې امن رانلو، که په یو شکل کې وي او که په بل شکل کې وي. هغلته دماکې کېږي، مطلب که د یو نن د طالب حکومت ته خلک داعش یادوي چې داعش لګیا دی هر څه کوي، نو امن به کله راځي؟ دا خلک چې د یو نه بل ته تمه کوي، د بل نه بل ته تمه کوي. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی هلته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغوی سره ملګرتیا وکړي. دویم د افغانستان چې کوم مشکل دی هغه دا مشکل دی چې په افغانستان کې لوږه چې کوم دی نو داسې ځي ته رسېدلې ده چې خلک د لوږې نه مري، او که چاته موقع میلاویږي یا د ملک نه وځي د دې دپاره چې هغوی ته مطلب د خوراک څښاک څه میلو شي. په دې بنیاد باندې انساني مسله ده هلته په افغانستان کې. د انساني مسلې په بنیاد ټولې دنیا له پکار دی او خاص کر ګاونډیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی، د خپلو فیصلو ته پرېږدي، د هغوی په فیصلو کې د مداخلت نه کوي. دویم دا چې د انساني مسله دی ټول په شریکه ورسره حل کړي، دی دې په نورو خبرو کې ګوتې نه وایي، چونکې انسانان مري، که انسان یو ځل اوږې شي نو دی به یا مري د لوږې نه او یا به دی په بله ټیک کوي، دی به خپله لوږه په هر قیمت باندې ختمول غواړي، نو دې سره نور دهشت او دهشتګردي او بدامني پیدا کیږي. نو په کار دا چې دوی مطلب دې ته نظر وکړي چې د افغانستان خلک نن د لوږې سره مخامخ دی، چې د هغې مطلب روکتام وشي او د هغې چې کوم دی نو مطلب د خوراک انتظام وشي. په دې بنیاد باندې دلته په پاکستان کې د دهشتګردۍ د ری ارګنایز کېدل بلکل اشارې شتم او شویم دي. خلکو ته د بتخورۍ دپاره چې کوم دی جوابونه تلیم دي. په ټارګټ کلینګ کې خلک چې کوم دی نو شهیدان شوي دي، مړه شوي هم دي او بتخوریم سټارټ ته. دا ټول او بیا په خپله حکومت پاکستان ویلي چې که افغانستان کې طالبان حکومت راړو دلته به دوی مضبوط شي. دا یو نوی مطلب دی چې مونږ خو به دا وی چې دا یو دی، خو دوی وی چې یو نه دی ګوډ او بیډ دی. نن چې کوم دی نو دا داسې ښکاري چې دا یو دی او حقیقت کې هم داسې ده چې دا یو دی. نو په پاکستان کې هم د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره په ځای د دې چې موږ تش د افغانستان خبره کوو، دا پاکستان کې چې دهشتګردي سر دوباره مطلب راژوندی کېږي، د دې د خاتمې ذمهواري د چا ده؟ دا به څوک کوي؟ موږ به صرف په یو بل تپل کوو او که نه د حکومت پاکستان او د سټیټ خپله ذمهواري شته. زموږ شل نکاتي جنډه زموږ سره ده. موږ د دې نه کار ولې تر اوسه نه دی اخیستی؟ دا ولې چې کوم دی نو دلته چې کوم دی 80 کاله دم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي، چندې ټولۍ، ولې د هغې روکتام نشته دی؟ او دغه رنګ چې کوم دی نو لکه مخکې ورځو کې عمران دا خبره وکړه چې پښتانه دهشتګرد دي. اوس د هغه مازغه خدای خبر چې په کم ځای کې دي، یا دا ورته چا فیټ کړې ده چې ته دا خبره وکړه چې پښتانه دهشتګرد دي. پښتانه دهشتګرد نه، پښتانه دهشتګردۍ والي دي، دا افیکټډ دي. او دهشتګرد دلته چې چیچنو، ازبکو، عربو، تاجکو دا پښتانه دي، پنجابي طالبانو دا پښتانه دي، اسامه او الظاهري دا پښتانه دي. دا مطلب چې داسې خبره ده چې صرف د حقیقت نه مخ اړول دي. دهشتګرد شته دی، دهشتګردۍ تنظیمونه شته دی او په کار دی چې زموږ متفقه شل نکاتي ایجنډا په هغې عمل وشي. او دا ایجنډا موږ ته د مطلب آرمي پبلیک سکول د ماشومانو د وینې په برکت میلو شوې ده. که چېرته دا واقع نه وه شوې نو ممکن نه وه چې د پاکستان خلک متفق شي. نن په دې باندې عسکري، مذهبي، سیاسي او سیول سوسایټي دا ټول متفق دي چې موږ مطلب د دې اکشن خلاف شل نکاتي ایجنډا مطلب په هغې عمل وکړو. چې عمل نه دی شوی دا هم ناجیزه شوي دي، که نن عمل نه کوي بیا هم ناجیزه دي. او مونږ وایو چې په هر قیمت دا بروی کار راوستل غواړي، عمل کول غواړي. په ځای د دې چې موږ د دې خبرې تماشه کوو چې دا ری ارګنایز شو، داسې شو داسې شو، ولې چې کوم دی سټیټ خپله ذمهواري پوره نه کړي او دا خپله مطلب چې دهشتګردۍ د خاتمې لپاره خپل اقدامات اوچت کړي. پاتې شوه د ستاسو د دغې سوال چې دلته د ډي جي عیسی د ټرانسفر خبره وه او په هغې باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو او د دوی په خپلو کې غلط فهمۍ پیدا شوې. ولې پیدا شو، څنګه پیدا شو؟ د سیم پیج خبره خو مطلب دی چې دوی وایي چې
نیازبین دی نو اوس خو داسې ښکاري چې نیازبین نه دی. کله کله د نیازبینو ترمنځ مطلب دی چې داسې خبرې راځي ځکه چې سړی ډېر نیازبین شي ګین د ده په وخت کې 2 ډي جی عیسی مخکې شي خو دا طریقه نه وه نو همده کړي بل چا خو نه و کړی مطلب د دې نه مخکې چې کوم شي نن چې کوم دی نو دی په دې باندې لکه یو قسم ته وایي چې ګینې زما خپل اختیار دی نو اختیار خو مطلب چې مونږ په وایو چې د آیین مطابق د ټولې فیصلې وشي خو په دې وخت کې چې دا کم اختلاف پیدا شو دا اختلاف چې کوم دی نو د دوی د سیم پیج په منځ کې چې تر اوسه پورې کم یووالی په هغې کې ډېر فرق رالو او د هغې ازاله دوکه هم اک کاډر یې وکړو چې کوم مطلب دی آرمي چیف د آی اس پی آر په ذریعه کړی څه خبره پکې راغلې نه ده ډیلی کړې ده اوس خدای علم دی زه په هغې کې ځکه څه نه اکثر ډسکشن شروع شي د تاریخونو سره هم کار دی دته څوک وایي دې ته دا تاریخ سپیره دی دا سپیره نه دی که دومره ورځې دې صبر وکړو نو ته به بچ شي او که دومره دې صبر ونه کړو اوس د ملک حالات دیزي ته رسېدلي دي چې فیصلې په دې بنیاد دي چې په دې هفته کې کوم او په دې هفته کې نه کوم که دې کې کوم سپیره به شي او که دې کې کوم بختوره به شي دا هغه ډسکشن ته موږ ځکه نه ځو چې خلک ترنه بیا بله خبره جوړوي دا به اوس د هغه هغه خبرې چې که فیصله هماغه کوله نو په وخت یې ولې نه کوله نو داسې څه تیرې نه دی والی چې خو دا ډیلی سره مطلب یو په هغوی په منځ کې چې کوم دی بد اعتمادي ضرور پیدا شوې ده وخت انتظار چې بد اعتمادي ختمیږي او که بد اعتمادي زیاتیږي عموما چې کله داسې واقع شوي نو بیا د هغې سړي اعتماد بحال کېدل ډېر ګران وي خو دا یو خبره ده چې د دوی ګډ جوړ وي نو عمران د پالیسو په وجه ملک تبام شو او نور هم تباه کیږي نو که فرض که زمونږ د دې عوامو د سټیټ ریاست نه اوري نو خدای به اوري چې د دوی هغه دوستانه په هغه شکل کې پاتې نه شو ممکن ده چې د دې خلکو اواز خدای اورېدلی او موجوده حکومت په هغه شکل کې نور مطلب مخکې لاړم نشي او که دا پاتې حکومت دی وایي زه کوم ابا په دومره مشکل کې کوي چې دا شته 3 کاله که دې کې پوزیشن خراب شو د دوی به نورم پوزیشن خرابېږي پوزیشن به ښه کېږي نه او دا یو خبره چې تاسو ووایئ چې که بیا د 2023 د الیکشن په حواله خبره ده نو د دوی د زړې مطلب چې د دوی کوم خپلو کې مطلب هغه یو دوی د سیم پیج خبره کوله نو هغې کې 2023 خبره وه اوس داسې ښکاري چې دا موجوده حکومت دی وکړي دا به هم توره وي نو په دې وجه باندې چې کوم دی مونږ دومره خبره په دې کولی شو باقي دا یو داسې خبره چې دا ټول عمر مطلب آی اس پی آر کړی دی او دغه رنګ مطلب چې دې ځله م آی اس پی آر کړی او حکومت چې کوم دی د هغې اعلان وکړو په مطلب که د آیین د تقاضو مطابق هر هغه فیصله کیږي نو دا ډېره ښه خبره د آیین خلاف ورزي نه ده پکار